دلته ما دم پوخ جوړولو په کوکر کې روش. نو ما زه تاسو ته ریسیپي وښیم. مخکې ورځو کې تاسو له ما د دم پوخ ریسیپي درکړې وم. په هغې باندې ډېر کمنټس دا و چې کوکر کې طریقه وښایه چې اسانه شي. هر بنده وایي چې د ټایم بچت وشي، د ګیس بچت وشي. نو دلته وګورئ ما ورته لاندې الوګان کېښود، د پاسه پرې غوښه کېږدئ. غوښه تاسو څونه لئ، کیلو ولئ، 2 کیلو ولئ، یا ستاسو مرضي ده. الوګان هم په خپلې خوښې اخیستی شي، خو غوښه چې کله هم الئ د هغې بوټیانې غټې غټې الئ. دا غوښه چې وړه وړه کټ شوي آنه کوي خوند. او د اوږه ورسره ثابته مې واچوله، شین مرچکۍ مې پکې واچولو، پیاز شو او ادرک مې ټکېدلې ور واچولو، نیمبو جوس مې پرې واچولو او مالګه شوه. ښه دا پیاز چې دی که نه ځنه خلک پکې خوښوي، ځنه نه خوښوي. خو دا چې زه جوړوم که نه دا ډېره زیاته مزېداره جوړېږي. تاسو په دې طریقه ټرای کوئ، بیا وګورئ. او دلته کې ما پکې تیل واچول. تاسو سره تیل وي، غوړي وي، که وازده پکې زیاته وي بیا خو سم پکې ما اچوئ. او اوبه پکې داسې ګیلاس نیم واچوئ. اوبه که زیاتې وي وروسته مو وچېږي، دا خبره نشته. او وله پریشر ورکوئ. پریشر وله دونه ورکوئ چې تاسو ته پته ولګي چې دا غوښه نرمه شوه. لکه ما دلته 50 منټه پریشر ورکو او په نري ګیسه. نو تاسو ته ښکاري څومره لږې اوبه پکې ما اچول. بیا اوبه پکې اوس هم شته. دا اوبه تاسو ته ښکاري، دا اوبه چې اوس پکې وچېږي نو دې کې چې دا کم اوږه ښکاري تاسو ته، پیاز ښکاري، دا پکې حل شي هغې پورې. بس د دې لاندې به ګیس ولګوو، تیز ګیس به لاندې ولګوو. او که غوښه کلکه وي خیر بیا پې کوکر بند کوئ. نو بس دا زه دغه کم. او دې کې تاسو لږه شانتې زیره هم اچولی شئ، تور مرچکۍ هم پکې اچولی شئ. دا ځینې خلک وایي چې نه ریسیپي کې به ادلاو بدلاو نه کوئ. بالکل دا خبره مه منئ، خپلې مرضۍ سره یې جوړوئ. ځکه کیدای شي چې موږ هغې نه هم زیاته A1 ریسیپي جوړه کړو. اوس دا زه دویمه ریسیپي تاسو له در کومه. دې کې ما غوړي هم نه دي استعمال کړي. دې کې الوګان زه باد کې اچومه. زیاتره زه همدغه ریسیپي استعمالوم چې دا کومه ده. راځئ چې وګورو ډېر څه به ترې زده کوئ. چې داسې انن فنن او زر زر د باندې داسې نرمه غوښه پخه کم، مطلب نمکین در باندې جوړ کم که نه، چې تاسو به هم وایي چې واه زبردست. دلته بس غټه غټه غوښه والئ، غټې غټې پیسونه یې ترې راواخلئ. او دې کې چربي ډېره زیاته ده، نو زه دې کې غوړي نه اچوم، اویل پکې نه اچوم. که چېرې تاسو کې چربي ترې وباسلې نو تاسو پکې اویل به یو پیاله واچوئ. او یو غټ پیاز شو، اوږه شوه، او یو شین مرچکۍ او مالګه مې پکې واچوله. او یو ګیلاس به زه دې کې اوبه واچوم. لکه یو ګیلاس ځکه چې زه اکثر کوکر لاندې ګیس کم ساتم، زیات نه ساتم، نو اوبه پکې نه وچېږي. دلته وله ما د 1 غنټې پریشر ورکو، پهله تیز ګیس بیا سلو ګیس. زما دا عادت دی که نه. پس وګورئ دلته کې دا غوښه چې ده دا اوس نرمه ده. خو دې له بلا مونږ د 20 منټ پریشر نو هم ورکوو، ځکه چې دې کې به اوس مونږ چې کم ایږدو. د کټوۍ مشران زمونږ د کور فیوریټ دلګان مطلب الوګان، نو عام پکې واچولو. دلته کې تاسو پکې څونه الوګان اچوئ ستاسو خپل مرضي ده. خو ما زموږ کور لپاره، فیملي لپاره دومره کافي دي. ولې چې همدومره کسان دي همدومره الوګان دي. او که څوک پکې کم وي کم دي، پکې داسې اوږه هم کېدئ واخلئ. دلته مې والا ورکو، بیا داسې 20-25 منټ پریشر مې والا ورکو. بس دلته کې A1 مزېدار نمکین ګوشت تیار. د روش دغه هم پې ورکولی شئ، څه ورته وایي وسواس که نه یې جوړولی شئ. روش داسې جوړ کړئ ډېره زبردسته لګي، دومره مزه کوي. ښه دا موږ یو غټ لوښي ته راواچوو که نه، لکه داسې. او بیا موږ دې ته ټول یو ځای کښېنو. څوک ورسره نان خوري او څوک ورسره چپاتي خوري، ورسره کولډ ډرنک استعمالوي. دا مې ترې لږه شانتې ناشتې ته بیا لکه ما چې لږ ناشتې ته هم پرته وي، دې خانک کې به نه پاتې کېږي. ماشاءالله زموږ د کور والا ټول ډېر تکړه دي په خوراک کې، او په صحت کې هم ښه دي، په هر څه کې هیلدي دي الحمدلله. نو بس دا واخلئ نمکین گوشت انن فنن تیار.